أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنه شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. ننني درس إن شاء الله العزيز سورة هود پارہ نمبر 12 رکو نمبر 9 آیات نمبر 105 6 7 8 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي چې کله ورځ د قیامت شي نو ورځ د قیامت دا داسې ده چې کله هغه راشي نو لا تکلم نفس الا باذنه، نو په هغه وخت کې به یو نفس چې نو هغه هم خبرې نشي کولی مګر د الله رب العزت په اجازت سره. بل ځای کې راځي الله جل جلاله فرمایي چې دغه خلک به په ورځ د قیامت تجادل عن نفسه، دی خو به چې دی نو هغه جګړه کوي. یو آیات کې راځي چې دی نو هلتې به دوی چې نو هغه وایي چې ربنا والله ما كنا مشرکین، ای زمونږ رب په خدای قسم مونږ خو چې نو هغه شرک نه دی کړی. د آیات کې الله رب العزت وایي چې دوی به په ورځ د قیامت باندې چې نو هغه د سره خبرې کولی نه شي، دوی به خاموش ساکت وي. د دې د هغې آیاتونو سره چې نو هغه تعرض راځي. نو حضرات لیکلي دي وایي د هغې سره څه تعرض چې نو هغه نشته، ځکه د قیامت ورځ چې نو هغه به دا ډېره زیاته اوږدی. یو آیت کې چې نو هغه راځي 50,000 کاله، یو کې د 1000 کاله، او یو کې چې نو هغه راځي د حدیث مبارکه کې چې د سحر د مانځه په قدر، د 2 رکعته مونځ په قدر. نو د قیامت احوال ورځ به ډېره زیاته اوږدی او د هغې احوال چې دی نو هغه به مختلف وي. نو یو حالت به دی چې کله الله جل جلاله چې دی نو هغه کامل چې نو جلال سره وي، نو دا ټول خلق لا تکلم نفس الا باذنه، هیڅوک به هم چې دی نو هغه د خولې نه غږ نشي وباسلی، ټول به چې دی نو هغه ساکت او خاموش چې نو هغه. بیا چې کله د الله جل جلاله د طرف نه اجازت میلاو شي نو بیا به د هغې نه وروسته دوی دغه مختلف خبرې او دا شروع کړي. نو د نورو آیتونو کې هغه دویم حالت ذکر کوي. بیا الله رب العزت فرمایي فمنهم شقی و سعید، په ورځ د قیامت چې دی نو هغه به دوه ډلې، یو ډله چې دی نو هغه به د بدبختو انسانانو وي اللهم لا تجلنا منهم، او دویمه ډله چې دی نو هغه به د نیکبختو انسانانو وي اللهم اجعلنا منهم. نو اوس دغه دوه ډلې چې دی نو هغه به د دې کسانو وي. اوس د سعادت چې دی نو هغه څنګه به سړي ته میلاویږي او شقاوت چې دی نو هغې څه علامات دي. نو دا داسې بعضې علامتونه دي چې هغه علامتونه په انسان کې منطلع کېږي، نو دا د شقاوت د بدبختۍ علامتونه دي. او بعضې علامتونه داسې دي چې دا په انسان کې وموندلی شي، نو دا چې نو هغه د نیکبختۍ علامتونه دي. د دې ځای کې چې نو هغه تفسیر جلالین په حاشیه باندې چې نو هغه د بوستان نومې کتاب نه چې نو هغې نقل کړي دي، د هغې په حاشیه باندې دغه دی او دغه بوستان چې نو هغه د کتاب نوم دی. نو پای کتاب کې لیکلي چې علامت چې نو علامت الشقاوت خمسة اشیاء، د شقاوت او د بدبختۍ علامتونه چې دی نو هغه وایي 5 دي. نمبر 1 قساوة القلب، د زړه چې دی نو هغه سخت کېدل، چې یو سړی د الله رب العزت چې نو هغه وعید اوري، ترهیب د یری آیاتونه اوري، د الله غضب چې نو هغه ویني، او د ټولو خبرو باوجود بیا هم د ده په زړه کې یره نه پیدا کېږي. زړه چې نو هغه سخت شي، نو د زړه دغه سخت کېدل دا یو علامت چې نو هغه د بدبختۍ دی. دویم علامت یې ذکر کړی دی وجمود العین، سترګې چې نو هغه کلکې کېدل،
خلک وایي پلانکي سترګې چې نو هغه کلکې دي. نو سترګې کلکېدل چې د دې سترګو کې د الله د یری چې نو هغه د الله د خوف د وجې نه چې نو په دې کې اوښکه نه راځي، دا چېرته د خدای د یری چې نو هغه نه جاړي. نو دا هم علامت چې نو هغه د بدبختۍ دی که چا کې دې خپل فکر دی وکړي. او دریم والرغبة فی الدنیا، دریم علامت چې نو هغه د بدبختۍ نو هغه ذکر کړی وی دا چې نو دنیا محبت والرغبة فی الدنیا، دنیا محبت کې چې نو هغه ننوتل بس شپه ورځ دغه فکر دنیا مې ښه شوه، دنیا ډېره شوه، دنیا کمه شوه، دنیا میلاو شوه، دنیا لاړه، بس دغه یو فکر چې نو هغه ورته لګېدلی دي نه ما سوا چې نو هغه بل فکر ورسره نه. او څلورم علامت چې نو هغه ذکر کړی وطول الامل، اوږده امیدونه چې نو هغه شروع کړي، داسې به وکړم بیا به داسې وشي، بیا به د هغې نه وروسته دا وکړم، بیا به بچو باندې دا وکړم، بیا به دا شي دا شي دا شي، ځان چې نو هغه لوی پړی چې نو هغه رغړلی، اوږده امیدونه چې نو هغه کوي. نو دا د چې نو بدبختۍ علامت دی. او پنځم وقلة الحیا، حیا چې نو هغه به کمه شي. نو کم انسان کې چې دا 5 خبرې وي د انسان چې نو علامت د بدبختۍ دي دی په خپل ځان ویریږي. نمبر 1 د زړه چې نو هغه سختېدل، نمبر 2 سترګې سختېدل، نمبر 3 دنیا محبت سوا کېدل، نمبر 4 اوږده امیدونه پیدا کېدل، نمبر 5 حیا چې دی نو هغه ورکېدل، مشر کشر حیا چې نو هغه ورکه شي، د الله حیا چې دی نو هغه ورکه شي. او اصل حیا هغه د الله نه ده، دا چې نو هغه راځي د تعریف حضرات ذکر الله یراک حیث ما نهاک مولاک. حیا دې ته ویلی کېږي چې الله پاک ته په هغې کار په هغې فعل په هغه ځای ونی نی چې د کم کار نه تو خپل رب چې دی نو هغه منع کړی. نو که داسې یي جو دا حیا ده او که کم کارونه خدای منع کړی او دا چې نو هغه دی کوي نو دا انسان بې حیا دی. الله دې موږ دغې نه وساتي. وعلامة السعادة، او بیا چې نو هغه چې علامت د سعادت او د نیکبختۍ نو هغه هم 5 اشیاء 5 شیزونه دي، 5 علامتونه دي. که دا په چا کې 5 کارونه نو دا سړی چې نو هغه نیکبخته دی، دا د نیکبختۍ چې نو هغه علامتونه دي. نمبر 1 لین القلب، زړه چې نو هغه نرمېدل. ترغیب ترغیب په صورت کې وخت کې چې نو هغه آیاتونو کې وعده وعید آیاتونه دی اوري د ده په زړه باندې چې نو هغه د الله د یری د هغې د خوشحالۍ کیفیت چې نو هغه جاری کېږي. نو یو دا وکثرة البکا، د خدای د یری چې نو هغه ځان له اکی اواز چې نو هغه جړل، نو دغه ځای نو هغه کثرة البکا د الله د یری چې نو هغه څه کول جړا چې نو هغه کول. او نمبر 3 والزهد فی الدنیا، دنیا نه چې نو هغه بې رغبتي اختیارول، دنیا سره چې نو هغه محبت نه کول، دنیا نه چې نو هغه مخ اړول. او نمبر 4 وقصر الامل، امیدونه دوره اوږده امیدونه نه کول، بس یو ټایم په خیر باندې تیر شولو په دې د الله شکر چې نو هغه ادا کی. او نمبر 5 الحیا، چې نو حیا چې نو هغه کوي. او حیا ما تاسو ته ووي چې هغه ویلی کېږي دې ته چې د الله رب العزت احکامات د الله د مرضی مطابق چې نو هغه پوره کړي. اصل حیا چې نو هغه دقه ده. الله دې موږ ته نصیب کړي. فایده به څه وشي؟ نو الله وی فاما الذین شقوا، کم کسان چې نو هغه بدبخت وي نو وی دغه کسان الله جل جلاله فرمای ففي النار، نو دو به همیشه د پاره چې جهنم ته لاړ شي. لهم فیها زفیر و شهیق، جهنم کې به کیفیت صحیح. نو وی کله چې دوی جهنم ته لاړ شي نو هلته به حالت او کیفیت هغه الله پاک به هلته به چغې او نارې به. زفیر ویلی کېږي د خر هغې اواز ته چې کله د هڼارې شروع کوي او اړمبنې کم تیز اواز را وباسي نو دغې اواز ته چې نو هغه ویلی کېږي زفیرو. او قرآن کې تاسو وګورئ د ټول نه بدموره اواز هغه د خر دی. الله رب العزت فرمایي ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. حضرت لقمان چې نو هغه رضی الله تعالی عنه خپل بچي ته چې کله نصیحت کوي نو هغه ته هم وي بچیه ګورې غټ اواز مه راوباسه، چغې مه وباسه، تیز خبرې چې نو هغه مه کوه، په چغه چې نو هغه خبرې مه کوه، ځکه په اواز تیزېدلو په غټ اواز په چغو باندې دا څه کمال نه دی، په دې باندې د انسان عزت او کیفیت او حالت نه جوړېږي، بلکې دا د بدترین شي چې نو کار دی. که غټ اواز چغې چې نو هغه د ښکلی کار وی یا په دې باندې چې نو هغه د چا تعریف کېدلی نو د خر به د ټولو نه زیات ولو، ځکه د ټولو نه غټ اواز چې نو هغه
هم دقه ځای نو هغه الله دې عفو وکړي بعض ځای نو هغه به اوریم خو اکثر ښځو کې ځای نو هغه دا خبره ډېره زیاته معمولی خبره باندې دومره په چغه بلېږئ دومره ځای نو هغه چغې به وباسي دومره غویمه به یې جوړه کړې چې حیران به ځای نو هغه ورته پاتې شي نو ځکه الله وایي ګورې تیز اواز بدموره اواز دا ځای نو هغه د خر دی نو وایي د دې دپاره په جهنم کې چغې او سوری به نو دغه چغې چې نو اولنۍ زفیر وي د خر چې وړمبی کم تیز اواز یې هغې ته ویلی کېږي او شهیق بیا چې کله د هغه په اخره کې هغه خپل هنارې بس کوي نو په سینه کې په اخره کې چې کم اواز کوي نو دقې ته نو گویا دی به په جهنم کې د خره په شانتې چې نو هغه چغې سوری چې نو هغه به وهي الحفیظ الامان خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الله وی چې نو هغه اوس دی به د دې نه بیا وځي دی نه به بیا دته چټکاره میلاویږي دی نه به دی بیا خلاصېدی شي الله وی بیا خلاصېدل چې دی نو هغه نه کېږي خالدین فیها ما دامت السماوات والارض دی به په دې کې د کم وخته پورې الله وی تر کومې پورې چې د ځمکې او اسمانونه چې دی نو هغه الا ماشاء ربک مګر کم چې وغواړي ستا رب اوس دلته چې نو هغه یو ورکوټې شانتي دی نو سوال ذهن ته راځي لږ اشکال شانتي هغه دا چې کله اسمانونه ځمکې نو مخکې ومنګه سو کرت ویلی بیا هم بار راځي چې قیامت چې نو علامتونو کې یو دا دی چې ځمکه اسمان نظام خو به درهم برهم شي اذا السماء انفطرت الله وی اسمان بچیا نو هغه ټوټې ټوټې شي و اذا الکواکب انتصرت ستوري چې نو هغه به ټوټې ټوټې بدمور چې نو هغه تور شرارتاو بشي و اذا البحار سجرت دریابونه چې نو هغه خو به وسوځولی شي او دلته الله وی چې نو هغه خالدین فیها ما دامت السماوات والارض نو الله جل جلاله د دې نه مراد نو حضرات مفسرین چې نو هغه فرمایي وای دې نه مراد چې نو هغه د ورځ د آخرت چې نو هغه جدا ځمکه اسمان وي کم باندې چې نو هغه سورت ابراهیم آیات نمبر چې نو هغه 48 چې نو هغه دلیل دی ګواه دی الله وی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات بګم ورځ چې نو هغه بدل کړي الله پاک په بدل کې نور راولي ځمکه او اسمانونه د شته ځمکې او د اسمان نه ما سوا وبرزوا لله الواحد القهار او دو په ورځ باندې الله رب العزت مخې ته چې نو هغه به ټول راشي نو الته به دا جدا ځمکه او اسماني بعضی حضرات وایي چې دې نه مراد ما دامت السماوات والارض دا کنایه دي چې نو هغه د ډېر عمر نه یعنی بیا به تو تل تر تل چې نو هغه په جهنم کې ځکه هلته نه بیا چې نو هغه خلاصې نشته او د هغې وجه الله رب العزت چې نو صورت اعلی آیات نمبر چې نو هغه 13 کې غالبا فرمایي چې ثم لا يموت فيها ولا يحيا بیا به دغه نه ورسته دی به په دغه جهنم کې نه به مري او نه به چې نو هغه به رغېږي دی کې به بیا همیشه دپاره چې نو هغه څه وي پراته به وي نو ځکه الله وایي چې نو هغه د کومې پورې ځمکې او اسمانون چې نو هغه وي دقه پورې الا ماشاء ربک اوس دا چې نو څه کله وغواړې څومره چې وغواړې ستا رب نو دلته چې نو حضرات وایي د دې نه استثنا نه ده ګوره چې دوی به د جهنم نه بیا راوځي نه دوی په دې جهنم کې چې نو هغه همیشه دپاره الا ماشاء ربک نو حضرات لیکلی وی دی کې نو آسان طریقه ده یو چې نو هغه یو کال کول دی یو چې نو هغه هغه کېدل دی نو وایي که خدای وغواړي نو خدای قادر مطلق ذات دی که هغه کافر هم راوالي او د جهنم نه راوالي جنت ته بوزي نو خدای کولی شي الا ماشاء ربک کې دقه ته اشاره ده که الله وغوښته کولی شي خو الله کوي نه ځکه دا د الله قانون نه دی نو الا ماشاء ربک کې دقه ته اشاره ده ځکه په دې باندې د آیات د دویمه حصه چې نو هغه دلالت کوي ان ربک فعال لما یرید ستا رب چې څه غواړي هغه شانت چې نو کولی شي څوک د هغه نه پوښتنې کوونکی شته نه واما الذین سعدوا او بیا الله وایي کوم کسان چې نیکبخته دي نو هغه کسان چې د هغه نیکبخته دي ففي الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات والارض نو دوی په جنت کې تر څو چې نو هغه د ځمکې او اسمان وي نو مخکې دغه دوه صورتونه دوه جوابونه مونږ ویل اقه بعینه دلته دي الا ماشاء ربک څنګه چې دقیق کې دقه خبره دی کې هم ده عطاء غیر مجزوز الله وی دا د الله طرف نه داسې عطیه ده داسې انعام دی غیر مجزوز چې دا منقطع کېدی ختمېدونکی نه دی لکه څنګه چې نو هغه په صورت 3 کې الله پاک وایي چې دا چې د دوی لپاره چې نو هغه اجر دی غیر ممنون نه ختمېدونکی نو دوی ته به په جنت کې دغه انعام او ثواب دومره میلاو شي چې دغه انعام او ثواب دا به چې نو هغه نه ختمېدونکی وي
الله دې موږ ته د خپل کلام صحیح پوهه نصیب کړي. یوم یأتی په کومه ورځ چې هغه راشي لا تکلم نفس نو خبرې به نشي کولی هیڅوک الا باذنه مګر د هغه په اجازت یعنی د الله. فمنهم نو پس ځینې به د دوی نه شقي بدبخته وي وسعید او ځینې نیک بخته. فاما الذین شقوا پس خلک چې بدبخته وي ففي النار نو هغو به وي په دوزخ کې لهم د هغوی دپاره فیها په دغې دوزخ کې زفیر النار بی و شهیق او چغی بی خالدین فیها همیشه بی پاگی کی ما دامت السماوات والارض ترسو چی قائم اسماننا اوزما کی که دق برکت کو سر یاد وساتلی شی دا اخرتو الا ما شاء ربک مگر آغا چی اغوارستا ربو ان ربک بیشک استارب فعال کبی لما آغسل رجورید چی اغواری و اما الذین واکسانو سعیدو چی نیک بخت تکڑی شول نیک شول ففی الجنت پساب پا جنت کی وی خالدین فیها ہمیشہ بی پاگے کے مادامت السماوات والارض ترسو چی قائم اسماننا عظمکی یعنی داخرتو الا ما شاء ربک مگر آغا سچیو غاڑستا رب عطا اندا ورکڑ دا انعام دے غیر مجزوز نختمی دن کے